السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ ویډیو ډیره مهمه ده. چرته په یو مشکل کې ګیر شئ، په تکلیف کې ګیر شئ، یا د رشتې رکاوټو، یا د سحر جادو رکاوټو، یا درته نور د ډپریشن او هر قسم مسله و درته او غواړئ چې الله جل شانه زما دغه مسله په یو څو ورځو کې ختمه کړي، زه چیلنج در کوم دا وظیفه وکړه. ډیره یو مهمه وظیفه ده د الله په حکم سره چې الله جل شانه به ستا دا مسله خامخا حل کوي. خو چې وظیفه په ټایم سره وکړي، لږ غلط پکې نشي او د الله سره د ربط پکې برابر وي، ان شاء الله چې الله جل شانه به ستا مسله حل کوي. په 40 ورځو کې دنه به الله جل شانه ستا مسله حل کوي. که داسې کس دی چې هغه وایي ما ډېرې وظیفې وکړې، ډېر نوافل کوم، ډېر ختمونه مې وکړه، خو زما حاجت زما ضرورت نه پوره کېږي، زما دعاګانې نه قبلېږي، نو هغه کس دی هم دا وکړي، ان شاء الله الله جل شانه به دغه مسله مکمل حل کوي. اوس دغه عمل دی څنګه کوو، به څنګه او په څه ټایم کې به کوو؟ هغه عمل اذا جاء نصر الله والفتح، دا صورت دی، دا به تاسو کم از کم 313 مرتبه د ماسخوتن د مونځ نه بعد چې څه ټایم هم تاسو اوده کېږئ، ټایم درته میلاو شو، ځان له به یو ځای مختص کړي، یو جانماز به خور کړي چې ستا سره خواته هېڅوک هم نه، او دا وظیفه به شروع کړي. که 101 مرتبه ویلی شي اذا جاء نصر الله والفتح صورت، او که دا نشي او 313 مرتبه، که 313 مرتبه ویلی شي خو بهتره ده، که نشي ویلی او ډېرې ټایم در نه اخلي او چې نشم کولی، نو 101 مرتبه اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت تاسو ووایئ. د دې نه مخکې وروسته درود ابراهیمي ووایئ او بیا ځان له دعا وغواړئ، رب کریمه زما دا دعا ته قبوله کړې، زه به ستا نه غواړم. رب ته داسې خبرې کوو، د دعا چل زده کړو. ما او تاله د دعا چل نه درځي، په دې وجه زما او ستا دعاګانې هم نه قبلېږي. ما او تا اوس داسې ناسو، ته راشه ما ته دلته ودرېږه، ما ته و چې مال دونه پیسې راکړه، دا چل پې کوم، دا چل پې کوم، دا چل پې کوم، زر زر راته لګیا شي، زه به له یو شلق پاڅوم چې پاسه لکه ته څه کې د پیسو اخیستو دا طریقه ده. نو زه خو یو عام انسان یم، بیا الله پاک چې دا تمامه دنیا پیدا کړې، هغه ته چې ما ورته ودرېږو نو ما ورته یا الله پاکه ما وبخې، زما مور پلار وبخې، یا الله دا راکړي دا راکړي، زر زر لګیا بس زر په مخ باندې لاس راکاږو پاسو، او بیا وایي زمونږ دعا نه قبلېږي. نه جي نه، د دعا خپله طریقه ده. الله ته عاجزي شروع کوې، رب کریمه د تمام کائنات تا پیدا کړی دی، د قدرتونو ذات دی، د طاقتونو ذات دی. یا الله پاکه ته چې یو څیز ته وغواړې، لا اراده وکړې، هغه کار شوی. یا الله پاکه ته هغه قدرتي او هغه خالق او مالک ذات رب کریمه زما دا مسله ده ته حل کړي. په دې طریقه د الله نه غوښتنه کوو، الله جل شانه به زمونږ مسلې حل کوي. بله خبره دا ده، که د چا د سحر مسلې، د جادو مسلې غواړي چې یاره دغه حل شي، یا د رشتو رکاوټ دی، نو انشاءالله تاسو په دې نمبر رابطه کولی شئ 0370 058 0484. د الله په حکم چې څه مسله وي الله جل شانه به حل کوي. بل تاسو خپل نمبر ته انتظار کوئ، ځکه ما ته 8000 میسجونه هر سړي له ډایرکټ جواب ورکول لګراني. تاسو په وایس میسج کې خپله مسله بیانوئ، انشاءالله چې نمبر مو راځي تاسو ته به جواب میلاویږي. والسلام، ډېره مننه، الله م راته خوشحاله ساتئ.